بسم الله الرحمن الرحیم. د اصول تفسیر ولا بحث چلو. یو اهم ترین بحث د اصول التفسیر ولا سلاسل سبعه او سلسله نن بدا بحث کی د قران کریم په سلسلو کې او سلسله دي تفسیر په حواله سره. ټولنا اول لفظ د دین چاته دانا یدین دینن. لغت کې د لفظ د دین ډېرې معنی رسی: عمل، معامله، بدلا، نظام، خلافت، حکومت، ریاست، غلبه. دا د دې لغوي معنی دي، مختلف معنی دي. په اصطلاح کې دا هغه نظام دا چې د الله جل شانه ادم نه شروع کړو او په رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې مکمل کړو. اصطلاح د شریعت کې دین دی چې دا یو نظام دا الله جل شانه د حضرت آدم علیه السلام نه شروع کو په نبی کریم علیه السلام باندې اتمام ته ورسولو. قرآن کریم فرمائی: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. دې کې هم دغه مضمون ده. اوس یو لفظ د دین ده او یو لفظ د شریعت ده او دریم لفظ د فقه ده. دا درې الفاظ دي. کله کله دا الفاظ مترادفه او په معنی کې استعمالیږي، یعنی یو لفظ نه د بل لفظ ولا معنا واخستل شي، خو حقیقت کې دی کې اختلاف دی، یعنی دا بیل بیل معنی لري. د دین ترجمه خو ما وکړه، دین شامل دا شریعت او فقه دواړو ته. د لفظ د دین لغوي ترجمه شپږ ترجمه ما وکړي، اصطلاحي تعریف هم وشو. اوس د دین، شریعت او د فقه خپل مابین کې څه اختلاف ده، خپل مابین کې دوی کې څه فرق ده. نو یو روایت ما دا یو خبره ما دا وکړله چې دا کله کله د الفاظ مترادفه یعنی د یو بل په معنی سره هم راشي، درې وړه. خو بنیادی طور باندې د دین شامل د شریعت او فقه دواړو ته. او شریعت او فقه کې علمی فرق دا ده چې شریعت هغه قوانینو ته ویل شي چې د نص قرآن او د نص حدیث نه ثابت وي. قرآن و حدیث نصوصونه کوم ثابت وي هغه قوانینو ته شریعت ویل شي. او فقه هغه قوانینو ته ویل شي چې ائمه او فقهاو د قرآن و حدیث نه مستنبط کړي وي، استنباط یې کړی وي، قرآن و حدیث نه مسائل راوبسلي وي. نو درې وړو کې فرق شو که نه. دین هغه نظام چې الله جل شانو د حضرت آدم نه چلو کو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ختم کو. شریعت هغه قوانین، هغه احکامات چې د قرآن و حدیث نصوصونه اخذ شوي وي. شریعت. فقه هغه احکامات چې د قرآن و حدیث نه ائمه او فقهاو استنباط کړي وي. د قرآن و حدیث نه اخذ شوي قوانین، یعنی د قرآن و حدیث په نص کې تلاوت شوي، ذکر شوي وي. لکه اقیموا الصلاة، د حکم د نص کې راغله ده، نو د شریعت ته. او بعضې مسائل د نص په الفاظو کې نه وي موجود، بلکې فقهاو ائمه د نص نه راوبسلي وي، د نص نه استنباط کړی وي. لکه مثال مخکې ما بار بار بیان کړی ده، ډېر مثالونه جوړیږي. مثال دغه ده چې قرآن کریم په شرابو باندې پابندي لګولې ده: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن کریم فرمایي دا د عمل د شیطان عمل ده، د ګند شی ده، د شیطان اعمالونه عمل ده. اوس شرابو باندې قرآن کریم پابندي لګولې په نص کې صریح نص موجود ده. عبارت ته د نص مطلب هم دا قرآن عبارت آیت مبارکه ده. د شرابو حرمت وجه څه ده؟ وجه دغه ده چې د انسان دماغ مخمور کی، بیا ګډې وړي، زیاړې کوي، بیا خپل پردي نه پیژني. دا علت شو د حرمت والا. د شرابو حرمت صریح موجود ده قرآن کې. د حرمت وجه څه ده؟ سبب څه ده؟ سبب یې دغه ده چې د سره د انسان دماغ مخمور شي، بیا الوتي یې، ګډې وړي، اوتې باوتې یې. دا یې وجه ده. دې وجه الله جل شانو حرام کړو. زمانه تېرېده، چرس رالو،
چرسو کې دغه علت موجود و چې دا هم څوک اوس کې نو هغه هم دماغ مخمور شي هم الوتي ګډې وړي حالانکه قرآن و سنت کې چې د چرسو ذکر نشته ده نه په هغه زمانه کې و چرس باد کې رالو خو چرسو کې هغه علت موجود ده چې کوم علت په شرابو کې و چې دماغ مخمور کی لہذا ائمه او فقهاو د قرآن او حدیث نه دغه مسأله مستنبط کړه چې شراب باندې حکم د حرمت لګیدل دا علت پکې د انسان دماغ مخمور کونو دغه علت چې د کوم علت د وجنه په شراب د حرمت حکم لګیدل دغه علت خو په چرسو کې موجود شو اله چرس راوته چرسو کې د علت موجود شو چرسي سره چې چرس ور کې بیا سپکې سپورې زیاړې بدرت یي لہذا چې د شراب حرمت ولا علت په چرسو کې موجود ده نو د شراب حرمت حکم به هم په چرسو باندې لاګي د چرسو ذکر په قرآن او حدیث کې نشته ائمه او فقها استنباط کړه د قرآن او حدیث نه نو فقه چاته ویل شي هغه احکامات چې د قرآن او حدیث نه مستنبط کی ائمه او فقها دغه قوانینو ته فقه ویل شي زه هم کډیر اسانه طریقې سره بیان کوم ان شاء الله پوي دا درې الفاظ دي اوس د لفظ دین بنیادی دین خو په ذکر وشو کنه د دین بنیادی او اساسی شعبې څو دي اول نمبر عقاید دویم اخلاق دریم اعمال سلورم معاملات او پنځم ریاست او حکومت شپږم عالمی نظام د شپږ حصے دي د دین اساسی او بنیادی شعبې اول شعبه د عقاید چاته چې د آیتونو کې او حدیثو کې د احادیث او قرآن او حدیث پرانا کې چې د کوم مونږ په سکولونو کې بچیو ته یو ایمان مجمل ایمان مفصل دا ټول عقاید دي کې ټول عقاید جمع شوي دي الله ذات متعلق انبیاء متعلق ملائکه متعلق قبر حشر قیامت جنت جهنم متعلق دا ټول ایمان مجمل او ایمان مفصل دا د قرآن او حدیث نه راوتی دا عقاید دي نو اول نمبر د دین اساس او بنیاد عقاید دي دویم نمبر اخلاق دي عقاید نه بعد په دین کې لوی اهمیت اخلاقیات ته حاصل ده ځکه اخلاق د بندانه صادر کیږي د بندا د جسم نه او معاشره د بندگانو نه جوړیږي اخلاق د انسان نه صادریږي د انسان گفتار نه د انسان د لسونو خپونه دینه اخلاقیات ظاهریږي کنه یونیم سړی مو ګورو چې چلت پیرت غلط کوي به مخبل ازړه کې اندازه ولګو چې را د سړی اخلاق ګډ وډ دي یا یونیم ځکه مجلس کې د غیر اخلاقی خبرې یو کې به مو پوي شو چې را د سړی اخلاق خوند نشته ده نو اخلاق صدریږي د انسان د گفتار نه یا د انسان چال چلن نه د انسان د باډي لینګویج نه بعضې وخت کې پته لاګي انسان بهرحال زندگی چې کومه تیری د دې نه پته لاګي چې دا کوم قسم اخلاق ولدا او اخلاق د انسان نه روزي او په معاشره کې انسانان وخت تیروي نو دغه انسانان چې خپل مابین کې وخت تیروي په بهترین اخلاقیات سره چې تیروي د قرآن او سنت منشا او مقتضا دغه ده به د اخلاقیات او بنیادی شخونو کې مفسرین دلته بحث کړه خو هغه نه چړم دریم نمبر اعمال دي اول عقاید دویم اخلاق دریم اعمال انسان د اعمالو دوه خدي دوا شینو سره یو د انسان د اعمالو تعلق د الله جل شانه سره ده دویم د انسان د اعمالو تعلق د مخلوق سره ده چې د کوم اعمالو تعلق د الله سره ده غي ته عبادت ویل شي چې د کوم اعمالو تعلق د مخلوق سره ده غي ته معاملات ویل شي دا دوه قسمه د انسان اعمال دي به دې کوم پورا بحث ده خو بهر لند پوهیږو بل ریاست او معاملات بل نمبر معاملات دي انسان فطری سمجی معاشرتی ماحول کې چې کومه زندگی تیروي هغه کې چې کوم لین دین کیږي یو رهن سهن دي لین دین معاملات دي رهن سهن اخلاقیاتو کې داخل دي انسان چې سمجی کومه زندگی تیروي معاشره کې د کې د کوم لین دین کوي د تویل شي معاملات د متعلق د قرآن او حدیث ډیر بلاشه احکامات موجود دي بل شی ریاست او حکومت ده انسان اصلا یو حیوان ده او حیوان کې دوه قوتونه اساسی بنیادی پرته وي
انسانان حیوانان دي کنه د انسان د حیوان سره مشارکت لکه ډېر پیله د علم تفسیر کې بحث وشو انسان د حیوان سره په جسم کې مشترک ده جسم کې په احساس کې مشترک ده انسانان یو کنه حیوان مطلب حیوان کې غوام رسی بزام رسی ګډم رسی سپای رسی خنزیر هر شی رسی د انسان د خپل ذات نه هټ کر د حیواناتو سره مشارکت په څو شیونو کې ده په حس او ادراک کې هم شته او په عقل کې هم شته او حرکت بالاراده کې هم شته جسمت کې هم شته یعنی د انسان اصلا حیوان دا بات کې بیا الله جل شانه انسان ته د حیواناتو نه په عقل کې مخصوص مدرکاتو سره انسان ته امتیاز ورکړه د نور حیواناتو نه نو اصلا انسان حیوان دا او په حیوان کې بنیادی دو قوتونه وي یو قوت شهوانی او دویم قوت غضبی دا دو قوتونه وي دغه دو قوتونه که انسان د پاره یو قانون نوي یو قانون په انسان باندې لګو نوي نو دغه دو قوتونه د معنی نه پته لاګي الفاظنا غضبی او شهوانی بیا انسان بالکل داسې شي لکه د اوښ چې د پړي نه بهر شي او منډې وي چې کوم طرف ته لاړو بالکل آزاد وي که چې ته انسان په دې دوو قوتونو کې آزاد کړلی شي بیا چې څه زړه غواړي بیا به کوي لہذا دی وجنا د انسان دغه دوو قوتونو دی وجنا الله جل شانه دته احکامات او تعلیمات ورکړي چې د مطابق به زندگی تیروي اوس انسان ته احکامات خو موجود دي خو دغه احکاماتو د لپاره اجتماعي معاشره جوړون ماحول جوړون او انسان دغه شي ته مجبورون د لپاره الله جل شانه قانون مطابق یو فلاحي ریاست ضرورت وي اسه مسلمان دا شی د شي مننو ته تیار نه وي بلکې یو مضبوط سیاسی پالیسینا مزین یو ریاست پکار وي چې هغه ریاست ذریعه سره دغه مسلمان خپل مابین کې زندگی تیروي چې د قوت شهوانیه او قوت غضبیه په خپل د اسلام په تعلیماتو کې نه دام پوره کیږي او یو بل ته تکلیف هم نه وي دې ته ویل شي اسلامي نظام حکومت بل عالمی نظام ده څنګه چې په معاشره کې یو فرد د بل فرد سره وخت تیروي داسې په دنیا کې به یو ملک د بل ملک سره خپل مابین کې وخت تیروي معاشره کې چې انسانان مسلمان خپل کې کوم احکاماتو مطابق زندگی تیروي دوی به په امن وي درنګ عالمی نظام کې چې انسانانو مملکتونه حکومتونه خپل مابین کې وخت تیروي هغه د لپاره هم یو عالمی قانون پکار وي چې هغه عالمی قانون کې ټول پابند وي نو خپل کې به دوی د امن او د سکون زندگی تیروي دې ته ویل شي عالمی نظام حکومت بیا په عالمی نظام حکومت کې ټول عظیم حکم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو عقد چې کوم وکي عهد وعده وکي هغه ایفا کوي ځکه په نظام مملکت کې بو ټول نه لوی شی دا وي چې مملکتونه خپل کې کوم معاهدات وکي هغه معاهدات تهذیب سره هم تعلق ساتي هغه معاهدات د خرید او فروخت سره هم تعلق ساتي ځکه د مملکتونو خپل کې د صرف دومره تعلق وي چې د یو بل تهذیب نه متاثر نشي بلکې اسلامی تهذیب په هغه باندې ویل شي نه دا چې مسلمان مملکت د غیر تهذیب نه متاثر شي نو لہذا اسلامی مملکتونه یا خپل کې تهذیبی کشمکش کې مبتلا وي او یا خرید او فروخت کې وي نو چې په دوړو د لپاره یو قانون موجود وي د دوړه تهذیبونه د دوړه مملکتونه په امن وي اوس د دې لپاره چې اسلامی نظام د لپاره اسلامی مملکت ضرورت ده اب د نور غیر مملکتونو سره زندگی تیروي د لپاره الله جل شانه مسلمانو ته او اسلامی نظام اسلامی حکومتونو ته سم مسؤلیات او ذمہداري ورکړي دي هغه مسؤلیات او ذمہداري دوه شیونه دي اول دعوت دویم قتال فی سبیل الله مسلمانو ته اسلامی حکومت ته او فردن مسلمانو ته او د مسلمانو اسلامی حکومت ته دغه طرز زندگی چې کومه بیان شوه دا چې حاصلېږي د دې لپاره مسلمان او اسلامی نظام حکومت دوی بنیادی دوی ذمہداري دي اول ذمہداري دعوت دویم ذمہداري قتال فی سبیل الله بیا دعوت په دوه قسمه ده
اول دعوت کفارو ته ده، دویم دعوت مسلمانو ته ده. کافرانو ته دعوت د ایمان ورکول شي، لکه الله جل شانو فرمای کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. دغه آیت مبارکه ده چې الله جل شانو کفارو ته دعوت ورکوي د ایمان ولا. نو اول دعوت کفارو ته د ایمان راوړنو ولا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن لا اکراه فی الدین. اما نبی په دعوت کې اکراه بونه کوي، سختی بونه کوي، بلکې په خسته طریقې سره به دعوت ورکوي. او دویم دعوت مسلمانانو ته ده. مسلمانانو ته دعوت د نیک کارونو کول او د بدو کارونو نه منع کول، دا مسلمانانو ته دعوت ورکول دي. دا دویمه ذمہداري ده، د دعوت دویم قسم ده. دویم مسؤلیت او دویمه ذمہداري جهاد فی سبیل الله، قتال فی سبیل الله. دا د امت مسلمه عظیم مسؤلیت ده. لفظ د جهاد جهد او جهد دواړو نه راوته ده. د دې لغوي معنا د مشقت او کوشش کول. او نبی کریم علیه السلام دغه لغوي معنا په یو حدیث کې ذکر کړي، افضل الجهاد ان تجاهد نفسك وهواك. بهتر جهاد دغه د چې ته د خپل نفس سره او خپل خواهش سره جهاد وکي، یعنی هغه باندې کوشش وکي د الله عبادت ته مجبور کې، کوشش وینه مراد ده. نو دا د بل شو. او بل هم دغه لغوي معنا کلمه حق عند سلطان جابر، جائر، د یو جابر او ظالم بادشاہ مخامخ حق خبره کون. نبی رسول الله فرمای دا هم بهترین جهاد ده. نو دغه د دعوت او د جهاد ولا مضمون هم ډیر تفصیل سره مفسرینو ذکر کړی ده. اوس دینه بعد د قرآن کریم چې کوم مضامین دي د هغوی بیان ده. اوله سلسله د قرآن کریم چې کومې دعوی کوي، بس اوس د درس طرف ته ډیر نږدې شو انشاءالله. اوله سلسله د قرآن کریم دعوی چې کوم قرآن کریم دعوی کوي، کومې څو دعوی کوي. اول دعوه د توحید کوي چې الله وحده لا شریک معبود ذات ده. قرآن کریم دویمه دعوه د رسالت کوي چې محمد رسول الله د الله رسول ده. دریمه بنیادی دعوه قرآن کریم د بعث بعد الموت کوي چې د مرګ نه بعد زندگی ده. د ټول قرآن او حدیث د عقاید او مدار په دغه درې عقاید باندې. قرآن او حدیث کې چې څومره عقاید ذکر شوي د هغوی مدار، د هغوی مرکز دغه درې نقطې، درې عقاید دي: توحید، رسالت او بعث بعد الموت. اول درې دعوی دغه قرآن کریم فرمایي. توحید اصل او بنیاد او اساس ته د دین لپاره، او د الله جل شانه عقیده توحید نه ہٹ کر زندگی تیرون، د الله سره شرک کون. الله پاک فرمای ان الشرک لظلم عظیم. شرک عظیم ظلم ده. او توحید ته تمام انبیاء دعوت ورکړه، توحید طرف ته د تمام انبیاء مشترکه کارو. هر نبی د توحید بنیادی دعوت چلوله ده. د اسلام او د تمام ادیانو، تمام آسمانی دینونو بنیاد په عقیده توحید باندې. دویم رسالت ده چې نبی کریم علیه السلام بحیثیت پیغمبر، بحیثیت د الله بنده تسلیم کو. د نبی رسالت والسلام دو منصب دی کنه. یو منصب دی رسالت دا، دویم منصب دی الله بنده دا، عبده و رسوله. مونږ چې کوم کلمې کیو دی الله بنده دا او دی الله رسول دا، دی اعتبار سره الله پاک حکم منن. انبیاء کرام تمام څومره انبیاء هم چې راغلي دا دی الله جل شانه منتخب شده بندگان دي. الله پاک منتخب کړي دي. دی الله په انتخاب کې دام دی الله جل شانه اختیار ده چې چا انتخاب کوي، دا دی الله اختیار ده. او د انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات ذوات مبارکه دا د عام انسانانو په شان په زندگی کې پیدا کیږي. انبیاء کرام د مونږ غوندې مور پلاریم وي، خو دوی ته الله جل شانه دومره اوچت مقام ورکړی وي، اخلاقیات او اعتبار سره، عبادات او اعتبار سره، چې د دوی مقام په ملائکو نه پاسه وي. انبیاء او د تمام انبیاء کرام متعلق عقاید دا دي چې هر نبی د شرک نه الله پاک بنیادی ستلی، بنیادی طور باندې. او د هر نبی سلسله نسب کې خالص
حلت وي د حرمت شبهه هم نه پکې. هر نبی سلسله نسب اعتبار سره خالص حلالي وي، د حرامو پکې سره شبهه هم نه وي. دی وجن الله جل شانه وجه دغه چې نبی د امت د پاره د امت او د امتیانو د پاره نمونه وي. بچ د نبی په ذات باندې اعتراض وشي یا د نبی په اوصاف باندې اعتراض وشي خو نمونه نه ګرځي. الله پاک څه فرمای لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. البته تحقیق د ما په رسول کې تاسو د پاره بهترینه خسته زندگی د زندگی تیرونو طریقه کار ده. چا د پاره چې څوک د الله نه امید ساتي او په یوم آخرت باندې ایمان راوړي او د الله ذکر کوي. دینه معلومیږي چې نبی رسول الله سلام نمونه ده د انسانانو د پاره په طرز زندگی کې. او دریم شی بعث بعد الموت، مرگ نه بعد زندگی. دا د اسلام او د تمام دینی تعلیماتو دریمه بنیادی عقیده ده. مرگ نه پس زندگی حق او سچ ده. دا اول سلسله د قرآن د دعوو ده. دویمه سلسله د دعوو دا دلائل ولا سلسله ده. قرآن کریم همیشه د پاره سلور قسمه دلائل بیان فرمایي. مشرکین سره بحث ده کنه، چونکه د درې عقیدو کې بحث د قرآن منکرین سره ده، مشرکان او کفار سره ده چې توحید تسلیم کوي. نبی رسول الله بحثیت پیغمبر اومنی، بعث بعد الموت اومنی. دا درې بنیادی عقیدې دي. د دې پاره دلایل قرآن کریم سلور قسم بیانوي. اول دلیل نقلی، قرآن کریم اول دلیل چې پیش کوي چونکه د قرآن کریم اولین مخاطبین یهود و نصاراو او د یهود و نصاراو خپل ادیان حق او اسمانی دین نو. یهودیت هم دینی اسمانی دین وو، نصرانیت هم اسمانی دین وو. الله پاک دوی ته د دوی خپل انبیاء په زبان باندې دعوت ورکوي چې تاسو خپل انبیاء دغه نبی تصدیق کړه دا دلیل نقلی تاسو ویل نه منئ. د دوی خپل انبیاء په زبان چې د نبی رسول سلام کوم تصدیق شو هغه ته الله پاک بیان دي ته ویل شي دلیل نقلی، یعنی د بل ولا دلیل را نقل کی. دویم دلیل عقلی، عقلی دلیل ورکی چې کم بخت خپل عقل نه لګ فیصله والی، عقل باندې عقل نه کار والی د ما دین ته تسلیم شي. دریم دلیل وحی د بحث به ان شاء الله کیږي. څلورم دلیل استقراری د تلاش ولا دلیل. دا اجمالی بحث شو، سبانه به ان شاء الله د دلایل ولا تفصیلی بحث وی. الله جل شانه دې موږ ته کامل عمل کوو توفیق نصیب کړي. امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير.